هغه کوم کس ته چې فرشته هم د دغه انسان لپاره د رحمت دعاګانې کوي. طبرانی کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل شوی ده. وای نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم کس د خپل روزي نه، د خپل رزق نه، د خپل مال نه، حلال مال نه د یو سړی د روزه ماتي اهتمام وکړي، یو سړی ته روزه ماتي وکړي، هغه د روزه ماتي د ترتیب ورته جوړ کړي، خپل اهتمام وکړي، هغه ته د روزه ماتي لپاره پیسې ورکړي، بیا وایي چې په ټوله میاشت به فرشتې د دغه انسان لپاره د رحمت دعاګانې کوي. او بیا خاص کر د رمضان مبارک په میاشت کې جبرائیل امین، جبرائیل علیه السلام دا به هم د لیلۃ القدر باندې دا د دغه انسان لپاره د رحمت دعاګانې کوي. ټوله میاشت په عام فرشتې د رحمت دعاګانې کوي او خاص کر چې کومه لیلۃ القدر ده په دې کې به جبرائیل امین علیه السلام د به دغه انسان لپاره خصوصي د رحمت دعاګانې کوي. څومره غټه خبره ده چې موږ داسې عمل وکړو چې د یو عمل په وجه باندې فرشتې هم موږ ته د رحمت دعاګانې کوي. نو هر انسان ته پکار ده چې د رمضان مبارک په میاشت کې موږ تاسو داسې یو ترتیب جوړ کو چې موږ د یو غریب سړي یا د یو عالم سړي یا د یو نیک سړي د روزه ماتي اهتمام وکړو، یا د کونډې سړي د روزه ماتي لپاره ترتیب جوړ کو، هغه ته د روزه ماتي پیسې ورولېګو، یا الله تعالی موږ تاسو ټول ته د اجر نصیب کوي چې فرشته به هم د موږ لپاره د رحمت دعاګانې کوي.